دا وظیفه زما عزتمندو د یکم شعبان یعنی څوک ورته د شوقدر میاشت وایي د هغې میاشتې په اوله شپه یا په اوله ورځ باندې کول دي. زما عزتمندو غالب ګمان دا دی چې دا د جمعې راتلونکي د جمعې شپه چې کومه ده هغه د شعبان اولنۍ شپه راځي او دغه شانتي د جمعې ورځ د شعبان اولنۍ ورځ ده. خو بیا هم تاسو تحقیق کوئ میاشت کومه ورځ باندې لیدلی کېږي. نن سبا د انټرنیټ دور دی او دغه شانتي یعنی د سہولیاتو دور دی، خلکو ته ښه پته لګي او دغه شانتي معلومات چې دی نو کېږي چې یاره په کومه شپه باندې دغه شوقدر شروع کېږي. نو د شوقدر میاشت چې کله راوختله نو په هغه شپه باندې هم د عمل او د وظیفه کولی شي او دغه شانتي بیا د یکم شعبان یعنی د شوقدر چې کومه اولنۍ ورځ ده نو په هغه ورځ باندې هم کولی شي، یعنی د جمعې په شپه باندې هم د عمل کولی شي او بیا د جمعې په ورځ باندې هم کولی شي. او د جمعې په ورځ به دومره خیال ساتي چې یاره مکروه وخت کې دا عمل ونه کړي، مکروه ټیم نه علاوه بل څه ټیم هم چې ته غواړې نو دا عمل کولی شي. عزتمندو د وظیفې او د عمل طریقه کار څنګه دی؟ نو عزتمندو دا صرف او صرف 4 رکعاته مونځ کول دي. 4 رکعاته مونځ کول زما عزتمندو دا به ستاسو ژوند بدل کی او دغه شان ستاسو زندگی بدل کی چې کله تاسو د رب نه امید ساتئ د بهتري زندگی او د بهتر ژوند او دغه شانتي د عمل په اخلاص سره او خو په امید سره وکړئ، ان شاء الله الله تعالی به ستاسو مدد وکړي. عزتمندو د شعبان د اولنۍ ورځ دا ډیره زیاته قیمتي ورځ ده او ډیره زیاته بهترین ورځ ده. دې کې به ان شاء الله الله تعالی ستاسو ژوند او ستاسو زندگی بدل کی، تاسو په اخلاص سره د عمل وکړئ. عزتمندو 4 رکعاته نفل به کوي په دې طریقه باندې. اول خو د دین مخکې ز ټول مینوالو ته بیګا د 27 رجب یعنی د معراج شپه وا او ځان د لپاره مونږ دعاګانې غوښتلې دي او ټول د لپاره چې دین مونږ دعاګانې غوښتلې دي چې د چا هم څه حاجتونه الله تعالی د هغوی حاجتونه پوره کړي او د چا چې کوم مشکلات دي الله تعالی د هغوی مشکلات حل کړي. څومره چې بیماران دي ټول ته الله تعالی شفای کامل عاجله ورکړي. نو ټول مینوالو ته مونږ دعا کړې ده او ان شاء الله بیا به ورته کوو او بیا به ورته کوو. څومره کسانو چې د رښتې د لپاره د دعا درخواست کړی ټول ته دعا شوې ده او ان شاء الله در امید دی چې الله تعالی ول بهترین زیږي رښتې ورکی او کوم کسان چې قرضداري دي نو ان شاء الله الله رب العزت په دغه قرضونه ختم کی. بهر حال زما عزتمندو د شعبان وظیفې طرف ته ځو نو د شعبان اولنې ورځ باندې یا په اولنې شپه باندې بد عملو کې 4 رکعاتو نفل نیت پوتړي. کله چې تار 4 رکعاتو نفل نیت وتړو نو څنګه چې عام مسکه عمدغه شانتي مثبکه څنګه چې عام مسکه عمدغه شانتي مثبکه او چې کله ته سجدې ته ورسېدې نو په سجده کې درېمه کلمه کتا سول نه درځي نو د چانه زده کې الفاظ داسري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا هم کافی دي. او که چرته تاسو داسې وای چې الا بالله العلی العظیم نو بیا نور مخه خبره ده ځکه چې د الله رب العزت صفت پکې سیوا شو، یعنی د الله تعالی صفتی نمونه پکې دو سیوا شو. نو به هر حال زما عزتمندو د سجدې په حالت کې او سبحان ربي الاعلى ته نو که دغه تمخ کې وي او که رستو وي که دغه پکې فاتم شي نو څه مسله نه کوي، لیکن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نو زما عزتمندو دا به پکې 21 مرتبه وي، 21 مرتبه په یو سجده کې وي، 21 مرتبه بیا په بل سجده کې وي. بیا به چې نو بل رکعت ته پاسي چې کله دویم رکعت کې نو په دویم رکعت کې به هم 21 مرتبه او اول سجده کې او 21 مرتبه په دویمه سجده کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا به وي. کله چې دغه مکمل کړل 2 رکعاته په تحیاتو باندې کې نهستی تشهود پورې تامز وي یعنی عبده و رسول پورې ته دریم رکعت ته پاسې دی. کله چې دریم رکعت کو نو په دریم رکعت کې چې کله رکوع لاړ شي نو بیا په رکوع کې 21 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وي. بیا دغه شانتي رکعت په مکمل کې چې کله 4 رکعت کې نو د 4 رکعت په رکوع کې به بیا 21 مرتبه دغه درېمه کلمه وي. په دې طریقه باندې بس 4 رکعات مکمل کې کله چې 4 رکعات مکمل شو نو زما عزتمندو چا سره به خبر اترې نه کې او بیا به کوم دینو درود شریف وي په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې 11 مرتبه او دې کې ته هر یو درود ویل شي که موږ ول درود وی زیات بهتر او افضل دی او کنه چاته مختصر درود وی مختصرم ویل شي. لیکن کال کې دغه یو ورځ د زما عزتمندو نو زه دا گزارش کوم تاسو ته درخواست کوم چې درود شریف د جمعې ورځ یا د جمعې شپه زیات فضیلت لري نو تاسو خیر دی د درود ابراهیمی وای چې الفاظ پکې زیات نو دومره به اجر هم سیوای. نو
درود به وې 11 مرتبه بیا د هغې نه بعد زما عزتمندو همدغه درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا به 42 مرتبه وې کله چې تا 42 مرتبه دا وې د هغې نه بعد به زما عزتمندو بیا درود شریف 11 مرتبه او بیا به لاسونه پورته کې او دغه ټیم کې به دعا غواړي ان شاء الله زما عزتمندو چې د کم مشکل او د کم مقصد او د کم حاجت د پاره دعا غواړي الله رب العزت په قبول کې زما عزتمندو څومره مسلمانان چې پریشانو کې دي نو دا یاد ساتي چې دغه ټیم کې تاسو لاسونه پورته کړل نو اول چې د کم مقصد او کم غرض د پاره کې اول په دعا کې هغه یاد کا دغه نه بعد چې نور کم ستا مشکلات ته هغه یادوا د گاونډیانو مشکلات یاد کا د خپلوانو مشکلات یاد کا د رشتہ دارانو مشکلات یاد کا د یاران دوستانو مشکلات یاد کا ان شاء الله رب العزت په دغه ټول مشکلات ختم کی زما عزتمندو د الله تعالی بادشاہي لوی ده او زمونږ استادو جبې چې دین وړي دي الله رب العزت په معمولی سیز باندې زما عزتمندو خوشاليږي او کله چې تاسو دا عملو کو دي کې د الله رب العزت صفات تاسو بیان کړل د الله تعالی پاکی مو بیان کړل دغه شانتي د الله تعالی حمد مو پکې بیان کو د الله تعالی کبریایم پکې او بڑایم پکې بیان کړل زما عزتمندو دغه ټیم کې دعاګانې قبليږي چې څومره دعاګانې غواړي ان شاء الله رب العزت په قبول کړي عزتمندو دا یو بهترین عمل دی مکمل ځای کوي د جمعې پښپ باندې یا د جمعې په ورځ باندې دا عمل ضرور وکړي او ما هم په دعاګانو کې یاد ساتي الله تعالی تاسو هم همیشه لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد لره موږ له اجازه راکې ملاوي ګوراتلون کې د وظیفي ویډیو کې دلوي الله په امان